واوري 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 زما محترمو بار ملکنا امریکا نا یو نوجوان راځي په کوم وخت کې راځي چې والد سے به وفات شوی دی خبر ورته وشو هغه راغی د پلار جنازې لراغه سره راغی د پلار جنازې لراغه د پلار جنازې ته حاضری وکړه زما عزتمندو خلک لګې دي د پلار جنازې کوي خپلم لګې دي د پلار په جنازه کې ولاړ دي پردیم ولاړ دي دا راغه د ټول عمر اے بی سی ډی ویلې وا زه تاسو ته هم زه د سکول خلاف نه یم خدا د قرآن سره چې څه شروع کړي دي ور به کوي جواب دا چې د الله دین سره څه شروع کړي دي ور به کوي جواب د محمد رسول الله طریقو سره څه شروع کړي دي ور به کوي جواب کم چې مې په پاک الله په پاک نبی ډېر ګران دی نن هغه اسلام یتیم شو ځکه مې زړه وران دی هغه نوجوان چې راغی زما محترمو داسې په یو چت ځای باندې ودرېدو او په سلګو سلګو جاړي خلکو یې د پلار جنازه وکړه چې خلک د جنازې نه فارغه شو هلکه وایي هغه زوی راغلی دی د بار ملک نه خلک راغه خیر دی برخو به هر چاله راځي او بس الله دې د زړه صبر درکړي داسې ده هغې له یې د زړه زما عزتمندو د صبر تلقین ورکولو دا ورته وایي لرې شئ زه په دې خبه نه یم چې زما پلار وفات شوی دی او زه د بار ملک نه راغلم ما خپل پلار په ژوندانه ونه کتو زه په دې خفه یم واورئ اخري خبره کوم خپلې خبرې ختموم وایي زه په دې خفه یم چې دې پلار د دنیا تعلیم دپاره زما محترمو خپلې ځمکې خرڅ کړي د اعلی تعلیم دپاره هغه خپل کور هم خرڅ کو په کرایي کور کې دیره شو زما دې پلار زما د دې اعلی تعلیم دپاره هلې ځلې تېرې کړي کوششونه محنتونه د بدن خوله زما عزتمندو ډېرې سختې په ځان تېرې کړلې ماله افسوس او جړا په دې خبره راځي چې د الله دین ما ته نه وښودلی نن پردي خلک راغلي دي زما د پلار جنازه کوي خپلوان راغلي دي زما د پلار جنازه کوي او ماله د جنازې مونځ نه راځي چې په جنازه کې خلک څه وایي ماله جنازې مونځ جنازې طریقه څه ده دا جنازې طریقه چرته ښودلی کېږي دا زما عزتمندو په دې مدرسو کې زما عزتمندو پیغام در کوم په کورونو کې زنانې اوري تاسو ته ویم ماشوم سار سکول لذي ماشوم سار مونځه ماشوم سار سکول لذي سار مونځه ماشوم سار د انګلیش کتاب راخلي قرآن ماشوم سترګې مخې خوب ورغلی زما عزتمندو مور ته مخې ته سخکاري پلار ته مخې ته سخکاري سبا به دا ماشوم پایلټ جوړېږي انجینیر به جوړېږي ماشوم به ډاکټر جوړېږي ماشوم چې سکول ته روان وي بیگ زما عزتمندو مخې ته اچولی وي که شاته ځوړند کړی وي ماشوم بیگ شاته ځوړند کړی وي مخې ته ځوړند کړی وي زه سوال کوم جواب کې ما ته جواب میلاویږي حاجي صاحب محترم ماشوم هم پوهېږي د دنیا تعلیم وروسته پاتې کېدو والا دی قرآن به ما سره قبر ته ځي قرآن واحد داسې کتاب دی قرآن ته کتل عبادت دی قرآن لوستل عبادت دی قرآن بل ته ښودل عبادت دی قرآن باندې ځان پوهول عبادت دی قرآن ښکلول عبادت دی په قرآن عمل کول عبادت دی په قرآن مجید په حفظ باندې کول عبادت دی په ناظره باندې ویل عبادت دی قرآن مجید په تفسیر باندې کول عبادت دی قرآن مجید چې کوم خلک وي دغه خلکو سره محبت کول عبادت دی د علماء په سرونو باندې به دستاري فضیلت په سریږي قسم پر رب العالمین زه قربان شم د دې استادانو د دې کوششونو محنتونو نه چې د دې په وجه باندې زما محترمو نن به ستا بچي ته پاج پسر کېږي د قیامت په ورځ به د دې استادانو د دې کوششونو محنتونو د برکته به د قیامت په ورځ د دې ماشوم مور او پلار ته به د سرو زرو تاج پسرېږي انشاءالله قسم پر رب العالمین کم نارینا کمې زنانا د یو ماشوم په ختم باندې د قرآن مجید په ختم باندې خوشحاله شي د هغې په دې محفل کې حاضري وکړي هغې سره په دې خوشحالۍ کې شریک شي په خوشحالۍ کې شریک شي الله جل جلاله دا چې څومره خلک په دې خوشحالۍ باندې خوشحاله شوي وي قسم پر رب العالمین په دې راتګ باندې الله د ټولو مغفرت وکړي او فرشتي الله ته وایي الله ستا د قرآن ختم شوی دی دا چې کومو خلکو یا الله د خوشحالۍ اظهار وکړو تا قیامت دغه خلق خوشحاله وساته یا الله فرشتې درته دعا کوي